بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپور کیمرامین نصر یاسر خان دی. موجود یم په ضلع کوټ، بیا لاچې، بیا د لاچې نه په 16 کیلومیټر فاصله بوسا بانډه کې. کتونکو تاسو به وینئ دلته کې یو خو د دې ځای د خلکو ژوند چې کوم دی هغه ډېر انتهایي سخت دی. دا خو باران شوي دی، خو چېرې دا باران نه شوي نو بیا به ژوند ډېر پریشان. خو زه به دلته کې نن تاسو سره یو کرایم سټوري چې کوم دی هغه شریکوم چې یو دوست لګي شوی د خپل دوست یې وژلی دی. هغه د دې کور معامله ده. دغه دوست چې کوم کس وژلی دی نو د جون یعنی استوګنه چې کومه ده هغه کراچۍ کې وه. اتفاقي دلته یو کویدن له راغلی و، په هغه کویدن کې میلمه و او هغه میلمه په د خپل بیټک کې ناست و. چونکې دا یې ابایي کلی دی، د کور دی، خو دلته کې د هغوی راتګ نشته. پیدایش او ورڅه چې کوم دی نو هغه د کراچۍ و. نو دلته کې چې څنګه راغلی دي نو 2-3 شپې تېرې کړي دي. ټول خاندان راغلی دی، پلار هم ورسره راغلی، پلار یې خطیب دی، مولانا دی او دې د کراچۍ ته تللی دی. او دوست چې کوم دی نو په کوم ځای کې چې وژلی دی هغه ځای هم درته ښایو. خو د مورکۍ سره به خبرې ترې کوو. دغه مور په دې غله باندې څه وایي چونکې ملزم چې کوم دی هغه ګرفتار شوی دی. مورې دا ستاسو زوی و؟ جی. تا څنګه ووژل شو دغه ټایم کې اخیرنی علم؟ چې ته کومې دروازې مې ته رالې په دغې دروازې راغلو نو ما داسې کپړې وینځلې نو ما یې کوچې نو څه کوې زه کوچې زه مسعود رحمان سره کار دی ما چې صحیح د شپې حلوا کړې ده نو ده به څه خبره وبره یي مغه به خپله کې کوي. نو زه کپړې داسې نه مې چکه شلم مشین ته لاړم چې زه کپړې راخلم روباسم. زه چې کپړې مشین نه مې سر چک کړو نو ډا شلو نو ما کوچې ایله څه وشلو نو ما کړو چې ما به د کمرې دننه خو څه هغه وشله نو چې ما منډه کړو نو ما د ښځې ونډ د خور بچایو نو هغه ځان سره کینولی و. هغوی ته او ما د 3 کالو لور وه دی سره و. نو ما ته زه چې په دروازې په بیټک په دروازې ترګېدم نو ما ته کوي چې بابو مسعود ماما مې وشتو. ما چې نور بشر وشتو ویش ها بابو نور بشر وشتو. نو چې ما بیټک ته منډه کړو ما خپل بچی په سار په پښو صحیح ناست و. بچی ته مې ما وکتل بچی مې پښو کې سار و نو هغه هېڅ نقصان به ما چې خرابه خو چې ما راواړم چې بچیا زه به تا پلار ته څه آواز کوم ته خو ما سره منات شوی ته یې ما ته خنات کوي. ما سره بچی دروغ بچی کوي بچی ما نه خنات شروع خو زه به خپل کور والا ته بچی زه به تا پلار ته څه آواز کوم چې ما نه بچی په کومې خبرې باندې خنات شلو. ما نارې ویلې چې مسعود نور بشر ما بچی وشتو ما بچی نور بشر وشتو. ما وضونه کړو ټول خپل پردي را منډه کړو راغلو ما په بچي باندې را شاخ شلو. نو په دې منځ کې زه ما په د بیټک دروازې باندې غټ ګیټ باندې رالو په وړه ګیټ باندې ووتو بیټک دروازې باندې. نو ما دا درخواست ده چې زه د خپل بچي مجرم قاتل پر صحیح نه غواړم ما نه خطر شوی ده ما داسې وي چې ما نه مجرم څنګه لاړو. ما خپل کور والا ته ویل چې ته بچی نه بیغامې تا بچي ما سره امانت دي ما ته خپل بچی امانت کې خانات کړو اور بل باندې په لوګي خبرې شروع کړې. مورې دا راته ووایه چې کراچۍ نه کله راغلی وې او بیا به واپس کله تللی دې بس ما ته د پلار وي چې زه به لاړ شم ته چې د بچیو سره تو دا تېره که دی کوچ موږ اختر تېرو ما یې پلار ته کوچ د بچي ما نه بوځه زه په دا هلک مې ډېره سخته ډارېږم دا ما نه هلک بوځه ده وایي چې خیر ده ما بچې ما سره تاب کوي چې ته ګډوډ نه کوي چې صحیح ده موږ ګډوډ نه کوو. دی تورې شي په خوښ وړم په هغه چکرو مکرو باندې تېرې کړي بس دی کوي چې موږ د ممازوي وته د موږ هغه تېروو مور یې موږ ځو ما یې ته کوي تاسو لاړ شئ ما سره یو هلک په تره باندې پاتې شي تاسو وارونه لاړ شئ وي چې صحیح ده. نو کوي چې موږ مور یې دا وته تېر کړو موږ به ځو جمعې بختوره ورځ به 8 بجې ټایم ما نه خپل بچی په 8 بجې ټایم کې ما نه یې وخوړو وته ته یې نه پرېښلو ما هر څه یې موږ ته خراب کړو واده هم ختم شوي واده هر څه یې ختم کړو. پلار یې وي چې 2 میاشتې دې بعد به راشو زه به 2 بچی ډولۍ په یوه ورځې باندې راولم. دا هلک ته زه په خپلې مرضۍ مې د هلک نه به سړی باسم ما بچی نیمه کې ارمندي وړو نیمه کې واده هم غول نه کړی نه پلار یې وي چې دته به زه هلک کوم دته به زه هله واده کوم چې ما بچي نه صحیح سړی ته په دې کمره کې وې او دې کمره کې شاته ویشته ډز تا واورېده؟ نه زه داسې وایم چې دا مجرم رالو چې داسې لاړم مشین نه مې کپړې ویستې چې مجھے ټاک شو ما کوئی چای بچی چل ما وکړو چې ما په داسې منډه کو د هلک چې لاړ دی دغه ځای په دروازې تلم چې ما ته خور زوی بچی یای چې بابو مسعود ماما مې ویشته ما ته کوچ نور بشر ویشته ولې مې ویشته
ورور په دې خبرې هېڅ علم موږ ته پاته نشته چې دا ما بچی په څه شي بني په څه شي باندې وي. شرکتونکو مسعود رحمان دا تاسو وینئ دغه تصویر ځوان 20 کلن 20 کاله عمر یو کراچۍ کې دغه پلار سره د کشر زوی و د مور پلار ته ډېر زیات خوږ و ګران ورته او مغه ترې نه لاړه او دغه دوست چې کوم دی هغه وویشته. دلته یو څو ورځو له میلمه راغلی و دی لومبني ځل چې کوواټ ته راغلی و کوواټ کې بیا لاچۍ ته او لاچۍ کې بیا بوسه بانډه پلوسی بانډه پلوسی بانډه چې کومه ده دا د لاچۍ نه 16 کیلومتر فاصله کې د دوی دي. خو بیا هم په دې حالاتو کې پولیس راغلی دي یو ګرفتاري یې کړې ده. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده. خو قاتل چې کوم دی نو دی بیا منډه نشي ولی دی ال په خپله وی یعنې په دې غرونو کې د هغه ګرفتاري او بیا پولیس ورتګ او بیا خاصه سنوم دي زما نوم دی جی حبیب الرحمن. حبیب الرحمن صاحب تاسو کراچۍ کې خبر شئ چې زوی دې ویشتې شوی. زه په جومات کې ناست وم خپلې لور سره مې خبرې کولې او په خبرو دوران کې ما ته د جړا आवाज راغلو او خبرې فوراً بند شوې. نو زه پوه شوم چې جګړه شي لیکن ما په دې وهم و ګمان کې هم دا خبره نه وه چې دې کې به زما بچی شهید کېږي. ما به چېرته جګړې مګړې خو کېږي لکه. نو ما ته اطلاع راغله چې بھئی مسعود رحمان چې کوم دی هغه وویشتی شو. نو ما فوراً تیاری وکړه پی آی سره او ما ته ټیکټ میلاو شو. اگر چې ټیکټ هم ډېر زیات و 44-45 هزار روپۍ ټیکټ ځکه شپږ ورځې خو زه مخکې تللی وم. لکه زه فوراً راغلو لکه موږ په دې هغه په جنازې کې کفن دفن کې شریک شو. نو هغه غم چې ما ته کم میلاو ده هر مور پلار دا محسوس کوی شي چونکې د دو مور چې وفات شوی ده 9 کاله 10 کاله کېږي هغه غم زموږ یا هیر نه ده. د هغه مور مسعود رحمان وفات وله دا دویمه مور ده لکه. او 9 کاله یا 10 کاله وشو هغه غم یا اوسه پورې مونږ جاړو او دا زما ټولو کې کشری بچی و او الحمدلله ما 2 بچي عالمان دي د قرآن د مدرسو نه فارغ دي او یو بچی زما نرسنګ کورس کړی ده او بل بچی زما اوس ډیپلوما وکړه د میډیکل کالج کې مو وی لکه 12 کړی دی. او ما درته وی مې بچیا زه به تاله واده هله کوم چې تا نه زه یو سړی جوړ کړم زه چې څو پرې ژوندی یم ستاسو د پیسو ضرورت ماله نشته. ولې یو پسې وجو دا اوس وکړه دا چا چې وجلی دی دا د د ساکا ماما زوی دی لکه. نو دې وجې نه ما ته د خپل بچي جرم معلوم نه ده. ما ته د خپل بچي جرم معلوم نه ده چې ما بچي جرم کوم کړی او زه به دا د افسرانو نه د آی جي نه ډي آی جي نه او د ایس ایس پي نه وزیر اعلی نه وزیر اعظم نه صدر نه آرمی چیف نه او د نورو کومې خفیه ادارې دي زه هغو نه دا مطالبه کوم لکه چې څنګه زما بچی شهید کړی تاسو بچیم دي لکه تاسو بچیم دي تاسو بچیم داسې څوک بېګناه شهید کوی شي. ما ته تر نن طریقه پر خپل بچي دا جرم نه ده معلوم چې ما بچي د سره جګړه هم نه ده کړې. کچېرې د سره جګړه کړې وی د سره څه لانجه وی څه مسله وی نو دا به زموږ کور ته چرته هم نه داخل شوی. زما ګرفتاري هم کړې ده ګرفتاري کړې بیان څه ورکړی پولیس ته دا بیان ورکړی دی چې زه ما د سره په څه خبرې باندې ټریک ته لګه هغه خبره زه تاسو ته نشم کوی. نو هغه د ځان خلاصولو دپاره دا خبره کړې ده چې هغه خبره هغه پولیس ته زیاته معلومات عدالت کې هم هغه خبره کړې ده چې په دې عدالت ته لا نه دی پیش شوی. عدالت ته لا نه دی پیش شوی. نهه مروز د څنګه عدالت ته عدالت ته نه دی پیش شوی. نو نهمه نه دی یو هفته کېږي لږه په تېرې جمعې شهید کړی دی. دا بله جمعه نن پر ورځې باندې شهید شوی دی او پرون نه بله ورځې لکه پرون ورځې باندې جیل ته استولی دی. لکه زموږ کیس لا شروع شوی نه دی لا خو موږ له دعاګانې دنیا مخلوق زما یاران دوستان زما کلیوالا وطن والا ټول راځي او موږ سره غم راضي کوي دعاګانې کوي. بیا کراچۍ ته دی موږ بیا کراچۍ ځو څنګه زما مکمل رهایش زما بچي زما ټول بچي لکه پاتې کېږي په کراچۍ کې او دا کور موږ جوړ کړی دی. تاسو چې ګورئ دا موږ صرف عرضي طور پر جوړ کړی دی چې کله زموږ رشته داران دي عزیز والي ده زموږ غم خادی دی پر موږ راځو خو یا هفته یو یا 10 ورځې چېرته غم وشي چېرته خادي راشو یا زموږ بچي چېرته آب و هوا بدلوي. دا بچی زما مخکې چېرته داسې بچپن کې راغلی دی خو په ځوانۍ کې نه دی راغلی او د ځل دا ډېر خوشحاله و. مور ته به وی چې زه مورې زه بیا واپس نه ځم ځکه چې دا وطن خو زموږ ډېر ښایسته دی غرونه دي پکې
حالانکه زموږ داسې وطن دی، دومره ناکاره وطن دی چې په ده ځای کې زه په دې بچي ډېر لیدم چې دا چېرته په ناشوره راوړي، ځکه چې نن سبا ماشومان چې کوم دي هلکان داسې موږ ما ټوله خطره د دې وه. اوبه پکې نشته، لارې کوڅې خرابې، هر یو دې ځای کې خو به هر حال د هغه د ځای ته لګېدلی و. اخري ملاقات خو زسته وشو چې تا ورته چې بچي زه چې ځو نو ده ما نه صرف دا اجازت واخیستو چې ابو ما ته صرف 3 ورځې اجازت راکړه. زما یو فرمانبردار بچی و، نافرمانه نه و، زه ترېنه خوشحال یم، مور ترېنه هم خوشحاله وه. نو هغه ما نه دې اجازت واخیستو چې هغه د ماما زوی و، هغه واده و د هغه ماما، هغه مور یې مړه وه، د هغه یو بچی و لکه. نو ما ته یې ویل چې زه هغه واده تېر کړم، او داسې و چې هغه یو سټایلش هم او یو رنګین مزاج سړی، یو خوش اخلاق سړی او یار دوست سړی. یادونه داسې راځي چې زه تر څو پورې زما کې دا ساه چلیږي زما دا بچی نه هېرېږي. زه به د ده نوم که ماله خدای بل بچی راکړو په هغه نوم به مسعود الرحمن کېدم، او که زوی را نه کړو ماله خدای پاک نصیر راکړو په هغه نوم به زه مسعود الرحمن کېدم. زما جګر شلولی دی، زما زړه یې سوری کړی دی. لہذا زه دا یو درمندانه اپیل کوم د پولیس افسرانو نه، زه د لاچۍ پولیس شکریه ادا کوم، دواړو لاسونو سره ورته سلام کوم چې دو بر وخت کاروايي کړې ده او زما د زوی قاتل یې ګرفتار کړی ده. لہذا دا مطالبه کوم د نورو ادارو نه چې د ده اصل چې کم دا په کمې وجې قاتل کړی دی او د سره څوک میلاو دي، که هغه زنانه دي، که هغه سړي دي، که هر څوک دي. لہذا زه هغو نه دا ګزارش کوم. دا ستاسو مېرمن یو، تاسو له به څنګه مینه به درکوله؟ ورور ما څخه داسې و لکه خپل بچی، هغه هېڅ څه ما نه بغیر نه دي کړي. ما 15 وړه بچي دي، زه یې مېرمنۍ مور ما نه یو بچي سار نه ده چې کړی. هغه بچي ما ته مور ویلو، ما وی ما لاله تیار بچي غوښتي دي، ما به د خپلې خوشحالۍ نه ما به وي چې دی چې څه غواړي ما به ما ته یې پلار د اجازت راکړی و چې ګټونکی زه یم، ما بچي چې څه غواړي پخونی ته ما بچی ته هیڅ شي کې انکار نه کوي. که تانګه دي کې خیر دی که هوټل نه راوړی بچی پیسې ورکړه هوټل نه به راوړي. ما ډېر چې ستا بچی و، زه 15 وړه بچی کوم ځای ونه یې خفه کړي. ما د خپلو بچیو د پاو شی ما نه بغیر نه ده خوړلی، پیار یې ما ته جولای کې چولی، وروسته ما هغه تېر کړی، ما ته بچی وشتۍ والی، زه یې په هېڅ شي نه یم خپړه. داسې خپل بچي ما وړي کې 15 کال بچی د هغه ما سره ګډوډ کوي، دومره خو کور کې خبرې بچي ورځي. نو زه خپل بچي نه هېڅکله نه یم خفه، هېڅکله ما داسې بچی چې هغه وړوکې خور چې کومه د مسعود الرحمن په جولۍ کې وه، په دغه ټیم کې مسعود الرحمن سره ناسته وه زبیده، که زه وړه خو ولیدی وله کتونکو په دې ځای ګولۍ ویشتې ده، په دې یو ډز ښایي او په دې ځای ته وتلې ده. مولانا صاحب تاسو خطیب هم یې، جومات کې هم یې، او بیا مسعود الرحمن چې دا کمې ټیک ټاک یې کولې نو کله کله به یې ورته نصیحت کوو؟ ما بچي ته ډېر د دې خبرو هغه کړي دي، لکه ما ته د دې معلومات نه وو، لکه چې دا ما به ورته وایم بچیه لکه زما چې کوم فیلډ دی دا تاسو خوښ نه دی، ګپ شپ به ورسره لګوو. لکه ما ته وی ابو ته ما طرف نه بېغمه شه، زما شکایت به تا ته چېرته نه راځي. خو چونکې هغه یو خوش مزاج سړی، یو خوش اخلاق سړی او داسې مزاج سړی و چې هغه په که چېرته ملګرو سره بتلوم ما به ده ته د شپې د ماښام نه بار د وتو اجازت نه و، ځکه زه به یېرېدم چېرته چې چېرته دا په ناشو رانه وړي، چېرته په د چرسو پوډرو رانه وړي، ځکه چې دا د زموږ د مزاج ده لکه د ځای کې او د پورا پاکستان چې د ځای کې د نشو او تماشو یو بچی لوگ راوله خو ولې راوله چې د ځای کې یو بچی ما خپل بچي الحمدلله داسې لوی کړي دي چې نه ناشې کوي نه تماشې کوي. ملګري به یې راغلو ما نه به اجازت واخیستو چې ستا جي موږ به ستاسو دروازې را دارولو، خو لیکن زموږ محفل د ده نه بغیر نامکمل ده. دغه یادونه ناست به یې ګپ شپ لګو او بېګا زه یعنې دې حد ته رسېدلی یم لکه که ما صبر و تحمل نه وی کړی او ما د انتقام اور خستی وی نو شاید چې مونږ یو ډېر غټ نقصان شوی. لیکن الحمدلله ما یو دینداره ګرانۍ سره زه یو استاد یم او ما په دې سوونو باندې بلکې په زرګونو باندې شاګردان دي او په پورا پاکستان په پیلاو دي، د کراچۍ نه ونیسه تر کشمیره پورې، د کشمیر نه ونیسه تر چترال او ګلګته پورې
شاید داسې شعر به کراچۍ کې څومره وخت شو؟ کراچۍ کې ما زه 1978 کې تللی دی پیدا شوي ملته دا پیدا شوم هلته کې دی هلته کې لوی شوی یم دی په اتفاقي به دغه ټیم کې د کویدن له څنګه سوچ وکړو چې ټول راولم دی ما مخکې راواستولو خپل ترونه مخکې مې دو به څو ورځې زیاتې تېرې کړي دو به د کور صفایي وکړي دو به د کور صفایي وکړي او دا هلک ما ته وی چې هغه زموږ یو عزیز دی د هغه زوی واده او زه به هغه واده کې شریک شم نو ما ورسره ګپ لګوم مې بچیا ته مزه او خو دې هم راغی دا لکه جدا راغی لکه خدي جدا راغلی دا جدا داسې راغی چې ته پسې بیا رالی بیا موږ ورپسې دا مور بیا تا وی چې ځان سره بوزم خو دوی ما واده تیسار کړ ما واده ته ایثار کې اختر تیروم اخره کې اطلاع داراله چې هغه مړ دی هغه مړ دی لکه هم مړ دی هغه کتل شهید مولانا صاحب وصلی ته زه سلام کوم چې خپل بچولم د لاس ورکی په داسې حالاتو کې خو یو خبره کوم زمونږ یو خو دا ټیک ټاک او بل دا څنګه چې داغه تربیت شو داغه زوی هغه زوی د بل اصلاح کوي د بل اصلاح کوي او باغ اصلاح کې چې کوم دغه دوست لګي شي او دی اولی او دا کور دی کنه په خپل کور کې دننه ولي نو وی داسې ځینې وخت خو خلک دا مووي کتلی وي فلمونه کتلی وي ناسې چلی زده کوي او ځینې وخت د جنکو د لانجې چې کم دی نو دا پکې ډېرې زیاتې مه ترازی نو په دې حالاتو کې خوم مسعود رحمان کیدی شي د دغه هلک اصلاح کوله چې دا کار ستا غلط دی دا مه کوه او د هغې نتیجه چې کومه ده دا راله چې یاره ته څوک چې ته ماته دا خبرو چلونه ښې او دا ماته وې ښه کتونکو دې ته راشې په دې بیټک کې ناست دی په دې بیټک کې دی ناست دی مسعود رحمان دغه ځای کې ناست دی خبرې کوي دا بل ملزم چې کوم دی دا ورسره ناست دی چې دې ځای کې ولي نو دا ګولۍ چې کومه ده دا ځای ولي دې ځای ته وګورئ نو چې دا ګولۍ چې کله ولګي د ده د سر نه مو تېره شي داسې دغه شي نو دلته کې بیا ولګي دې ځای کې بیا ولګي یو ډز شوی دی او د مسعود رحمان کور خاندان رونه د بابا غېږه چې کومه ده یو ډز د ټول سکون دغه که پیر ته راشه نو دا زما افسوس په دې دی زه په دې خبرې خوشحاله یم مطمئن یم چې ما بچی شهید کړی په خپل کور کې ما بچی شهید کړی په خپل بیټک کې ما بچی شهید کړی دا په خپل کټ کې زه د الله دا ډېره شکریا ادا کوم چې په ما یې داسې الزام نه ده لګولی ما بچی داسې غلط کار نه ده کړی چې ما قوم ته ما رشتہ دارانو ته ما زه خاندان شرمنده یم به استاد یې و چې داسې غلط کار یې کړی نه دی چې زه شرمنده یم په داسې دا کړی دا بچی ورسره په غېږ کې و دا دی خور دی راشه بچی راشه دې خواته راشه دې ټیم کې چې کوم دا د خوب اوس راپاڅل د خوب را دا مسعود رحمان سره دغه ټیم کې په غېږ کې ده او دې دا ډزولي خره چې بلې بس یو ډز یې کړی دی خو بیا په ځان نه پیدا بیا خو دا مرچ وکړي نو الله پاک چې انسان ته وي په قهر شي نو د هغه نه ډز وباسي یعنې مرګ ته وکړي او د یو انسان قتل وي د ټول انسانیت قتل دی هغه تا کافر مړ که یا د هندو مړ که ښه اسلام څه وایي د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی وي سل بې ګناه دی بد شي خو یو بې ګناه ګناهګار حساب نشي اسلام په دې لحاظ سره ډېر کولو وسیع چې کومه ده میسج پرېښی دی دا ماشوم په دغه ټیم کې دا ډز چې وشي په دې ماشوم به څه تېرېدل بچي نوم دې څه دی صابر الله ته کوم ځای کې ناست وي دلته زه سره دغه ځای کې کاټ هغه کې ناست یم هلته کټ و دې ټیم کې ډز وشو تا وی چې څه چلو شو که نه نو بیا دې څه ولیدل نوربشر و بیا بشر دی ولیده نور البشر دی ولیده چې مسعود رحمان یې ویشته د دې ملزم نوم نور البشر دی بیا تاسو څه چلو کو چېرته لاړې ته زه مام بابو ته غږ وکړم ترور ته دې اواز وکړو کور ته لاړې چې له مسعود رحمان یې ویشته او بیا هغوی رالل تا خاکه خو به تا ته اوس هم یادېږي که نه یادېږي درته هغه ټیم درته یادېږي بچي کتونکو دې ماشوم نه دا مرد نه ریږي دې بیل کانډم که دغه ماشومه په غېږ کې وه کاکې څه دی نوم دی کاکې د خوبه راپاڅېدله تاسو کوم ځای کې وئ ستاسو جی السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم دا واقعه چې کله کېده زه د کور شاته وم ما کار کولو دغه هلک راغلو نو پهله ما نظره وکړه چې بھائی دا ما کزن و پهله ما نظره وکړه چې دا څه کوي که زه داسې واردات کوم دا خو نور کور کې څوک شته نه سیوای دیدن زه به ګرفتاریږم خو دا اصل خبره دا نه ده د پسې چا لاس ده دا سر چا اوچت کړی دا کراچۍ کې پتی شوی ده زه کولم خبره کوم دا سر چا اوچت کړی دا چې کراچۍ نه راشي
نو ما کره وي 12 بجې نه 11:30 نه دا مخکې نه اوچتېږي 11 نه 11:30 نه مخکې نه اوچتېږي دې نه دا سوال پیدا کېږي چې دا چا اوچت کړی سار نمبر 1 چې دته 8 نه 9 پرې میسیجونه چا کړي چې مسعود آپ کहाँ हो دا کوم بشر دا استعمال شوی دا کچا ذهن د ذهن کچاو خو د پسې چې کوم مین پلان چې کوم دا مضبوط موږ دا سوال کوو چې بای دې صحیح تحقیقات وشي چې شدي وشي تحقیقات چې اصل جړ راوځي چې د مجرمان څوک دي ګوره تی بشر او تی مسعود مجرم هغه چې کوم دا دشمن دا یو دا یو یې غار کړو بلې تباه کړو خو دشمن پته نه ولګي دا صحیح حقیقتونکو د ټولې ویډیو یو چونکې ملزم گرفتار شوی دی د وخت کې په حوالات کې دی دغه کسټډي کې دی د پولیسو نن اوه مروز ده خو د دې خاندان دا دغه دی چې دا کم نور البشر دی کم چې ملزم دی چا چې ډس کړی دی دی استعمال شوی دی اوس خو موږ چیر د مسعود رحمان پرس کا مثال به واچو چې د جینۍ لانجې وه نو مسعود رحمان لوی شوی په کراچۍ کې دی په ړومبني ځل د خپل کلي ته رالو او واده ته ایثار شوی دی او پلار هلته انتظار کوي او دوی به دې ځای نه بیا ځي نو په دومره وخت کې چې کم دی یو سړی د چا دومره بېعزتۍ یا سوچ ولې چې د خپلو خپلوانو سره دا ټول خپلوان چې کم دی نو دا دی ولاړ دي او ټول د هغه د شرافت او د هغه دغه چې کم دی نو ستاینه کوي او ټول ورپسې خپم دي او ټول ګوی هم ورکوي چې ډس چې کم دی هم دی کس کړی دی خو ده پسې شاته کم لاسونه دي هغه لاسونه چې کم دی هغه د بې نقاب شي او هغه د موږ ته وښودلی شي او تر هغې به موږ ولې چې موږ په کراچۍ کې ژوند کوو څه پته کراچۍ کې هم دشمن وي د هغه ځای نه څوک استعمالېږي یا دلته کې زما زه بچي رالیږم دا پلار یې وایي نو دلته کې زما هغه دشمن وي او زما بل بچي ته نقصان ورسوي او اوس هم دوی ته دمکیانې مسلسل ملاویږي دا څوک دمکیانې درکوي دا د یو رور دی بل ما ته بچي دا اطلاع راکړه چې هغه بار اوس هم کور مخ ته هلته بار اصلحې سره ولاړي او ما ته د دې خبرې علم نه و لیکن ما ته بچي ووې چې دا اوس هم دا موږ تڼۍ کې خبره وکړه هغوی تاسو راشئ سبا ته بیا تاسو نور خلاصئ بیا زموږ کار ده لہذا زه موږ ته تحفظ میلاو شي او ما د بچو ته تحفظ میلاو شي ځکه که دا کیس کې زه مخکې ځم کیدای شي زه په دې پوهېږم چې دا به ما هم قتل کوي او عطاورحمان به قتل کوي چونکې زمونږ دا بچی یو ډېر تیز ترار هلک ده او عالم ده فارغ ده ښه تجربه کار ده او ما په دې وجه چې دا مخکې تلی شي هر ځای ته ځان رسوی شي تر اسلام آباده پورې تر سپریم کورټه پورې زه یو بے گناه یو سړی نه غواړم تاسو ته به مختلفې خبرې کوي زه یو مسلمان یم که ما زیاتی کولی ما ظلم کولی د ده پلارم و د ده وروڼه و نور ما به په هغې باندې هم دعوا کړې وه ما نقصان رسولی ما قاتل نور البشر ده او ما 100% یقین نه ده بلکې 101% یقین ده چې څومره شواهد دي ځکه چې کدا قاتل نه وای نو د منډې ولې والي چې ما نور رشتہ داران راتلو هغه وچتولو او د منډې ولې دنه تپوسونه وشو چې هلکه ته منډې ولې وایې وی عطاورحمان لټوم عطاورحمان زما بچی دی او هغه هم قتل کولو لیکن الله پاک هغه بچ کړو هغه تلی و ښار ته ما څه کار باندې لیږلی و هغه خدای بچ کړو او چونکې هغه مخکې کور پورا جانچ پړتال کړی چې صرف مور یې ده هغه هم اپله مصروفه ده او دا شکر دی الله نه دا رضی یم لګه چې مور دا هلک وکتو او نه تپوس وکړو چې ته چېرته ځې تا څه کار دی لګه ته خو یو ځل راغلی وې صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو د مولانا صاحب مطلب دا دی چې دا مرګ چې شوی دی دا په پلانینګ باندې شوی دی باقاعده پلانینګ شوی دی د پلانینګ نه پس چې کوم دی دلته ایستې شوي دی بیا بل روډ عطاورحمان هغه پسې روانو او بیا دغه دوران کې چې کوم دی پولیسو ملزم گرفتار کړی دی اوس کنفیشن شوی دی نه دی شوی ځکه چې مولانا صاحب د خولې مطابق چې لا عدالت ته هغه نه دی حاضر شوی نو چې عدالت ته نه دی حاضر شوی نو عدالت کې دغه بیان څه راځي د دغې نه پس په پته لګي نور دا ماشوم چې کوم دی دی به امام لیدلی دی او زما د مخې قتل کړی زما د مخې دا ماشوم وایي چې زما د مخې دا بالکل وی وی کنه نور شهید کړی دی او بل دا دی چې زه لچۍ پولیس ته د هغو پوره ټیم ته
او ایس پی ته دا دواړو لاسونو سره شکریہ ادا کوم کتونکو دی کې موږ د پولیس په دې څه نه وایو چې پولیس کس گرفتار کړی دی یعنې بیا به د پولیس بل شانتې خبرې کولې خو هغوی گرفتاري کړې ده ډېر ښه کار یې کړی دی دویم شکریہ ادا کوي موږ یې مننه کوو چې دې غیر ته دې ځای ته راتګ دا کوم ځای کې چې موږ ناست په 4 غنټو کې خو موږ دې ځای ته ورسېدلو بیا چې د لاچې نه راځي نو په 100 غنټو کې بدلته کې را رسي 16 کیلومیټر مزل دی خو دا هم په غنټو دی دا د شریعه را پردي حلقه ده هغه ایمنې ته هغه ته هم دا وایو چې د خپل کس د هوټل د دې تپوس وکړه جی زه دا یم که نه چې که د مسعود رحمان صحیح تحقیقات کیږي صحیح تحقیقات کیږي د کومې خبرې چې ما مخکې وکړې چې سر چا اوچت کړی پلیننګ سره نمبر 1 دا خبره ډېر جرنل خبره ده سوال خبره ده چې دا سر چا اوچت کړی دا خو 11 بجې نه مخکې نه اوچتېدو نمبر 1 نمبر 2 چې دته د میسیجونه چا کړي چې مسعود اب کہاں ہو تو خیر ته جواب کې کوي کہ میں گھر میں ہوں دا ډېر یو اهم خبر ده زه طارق صاحب نه ایسیچو صاحب نه دا یو کې مطلب کوم چې بای چې د دې موبایل تاسو غوه کوي موږ یو چې نور بشر بس تاسو ساده خبره دار چې تحقیقات تو چې شاته وبځ کم لاسونه دي صحیح ساده خبره دار چې شاته وبځ کم لاسونه دي دغه تحقیقات موږ مطالبه دا ده زه د هغه والد صاحب هم زما دا خاندان دا زما عزیزان دي زه یو عزیز ته یو ذره برابر تکلیف نه رسوم ښه کتونکو مولانا صاحب او سلی ته زه سلام کوم او بیا چې کومه دعوه کړې ده نو دا مضبوطې پایار دی ښه موږ چې دعوې کوو نو ټول خاندان پکې دعوه کوو یو په کراچۍ کې وي یو په لندن کې وي یو په سعودي کې وي نو ویله کې عدالت خو هغه پرېښودل ولې پرېښودل چې یو هم پکې ضمانت وشي بیا نور پرېږدي خو نور البشر چې دا قتل کو نو خلکو لیدلی هم دي او مور هم پې ګوی ده او دا هم ده چې هغوی ته ښه پته ده خو مزید چې کوم دی تحقیقات پکار دی چې شاته ورپسې کوم لاسونه دي او کوم عناصر دي هغه دې را برسېره شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې دوی له صبر ورکړي موږ د دې لپاره دعا ګویو او الله دې هغه له جنتونه ورکړي او الله دې مور له او دې پلار له او دې خاندان له صبر ورکړي